أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وسپدی آیات کې الله تبارک و تعالی معیار د ایمان ذکر کړي او شان د صحابه کرامو الله تبارک و تعالی بیانوي چې ایمان الصحابه معیار لایمان جميع الامه. ایمان د صحابه د معیار دی د پاره د ایمان د ټول امت. که د چا ایمان د صحابه کرامو د ایمان سره برابر شو نو هدایت والا دی، او که د چا ایمان د صحابه کرامو د ایمان سره برابر نشو نو دا هدایت والا نه دی. زمنګ د پاره د مسلمانانو د پاره معیار حق هغه صحابه کرام دي، ځکه وجه دا ده چې حق راګیر دی په اعمالو د صحابه کرامو کې، په کارونو د صحابه کرامو کې. دین کې یو داسې کار نشتا چې صحابه کرامو په هغې باندې عمل نه کړی، ټولو یا بعضو. نو حق د صحابه کرامو د اقوالو، اعمالو، افعالو، نظریاتو، عقایدو نه بهر نه دی. همدا وجه ده چې حافظ عماد الدین په خپل تفسیر ابن کثیر کې لیکلی چې واما اهل السنة والجماعة فيقولون كل قول وفعل لم يثبت عن الصحابة فهو بدعة. و هر چې اهل سنت والجماعت دی یعنی مؤمنان دی، مسلمانان دی، نو فیقولون غیوی كل قول وفعل چې هر خبره او هر کار لم يثبت عن الصحابتی چې صحابو نه ثابت نه او خلق دین غنینو په هو بدعت، دا بدعت دی. هر قول، هر خبره، هر پیل، هر یو کار چې خلق دین غنی او د دین حصہ غنی او د ثواب پنیت باندې کوي او د صحابه کرامو نه ثابت نه نو دا بدعت دی. وی وجه دادا چه لئنه لو کان خیرا لسبقونا الیه. که چرت دا د نیکی کاروی دا تی چه که او صحابه نه دی کڑی، که دا د نیکی کاروی نو لسبقونا الیه، صحابه با زمان ناغی تا مخی شوی، ستانه با وقتی صحابه کرام اغا مخی شوی. لئنهم لم يتركوا شيئا من خصال الخير الا وقد بادروا الیه. ځکه دې صحابه کرامو د دین او د خیر او د نیکی او د سکار نه دی پرېښی مګر هغې طرف ته مخکې شوي دي. اگر چې د صحابه کرامو نه د بشریت په تقاضا بعضې لغزشات شوي دي، لیکن د ټولو نه الله رب العالمین راضي دی، الله معاف کړي دي او دومره نیکی او قربانی کړلی چې داغي ګناه او ګناه ونه. نو کم خلق چې صحابه کرامو پسې خبرې کوي داغي عیبونه بیانوي، دا خلق د دین نړون کې دي، د دین بربادون کې دي. وجدادا چې د دین اول نقل کون کې صحابه کرام دي، نو چې هغه غلط شو نو ټول دین تباہ شو، ټول دین دی ختم کا. او حافظ ابن قیم رحمه الله لیکلی ومثل اصحاب محمد صلی الله علیه وسلم مثل العین ودواء العین ترک مسها. خولی خبر کړه ابن قیم رحمه الله ومثل اصحاب محمد صلی الله علیه وسلم، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ملګرو د صحابه مثال مثل العین پشان د مثال د سترګې دی، در سترګو پشان دی. و دواء العین ترک مسها،
د سترګو علاج دا دی چې سترګې به مګینا دا به مګینا سترګې چې څومره مګلې نو دا سترګې به خرابي مقصد دا چې د صحابه کرامو عیبونه به لټینا او څوک چې لټي نو هغه به گمراه کیږي ځکه صحابه کرامو پسې بدر دوی نو دلته الله تبارک وتعالى د صحابه کرامو شان بیان کړی دی الله پاین پس که چرتا آمنو دی خلقو ایمان راوړو بمثل ما پشان د اغا ایمان باندې آمنتم به چې تاسو ایمان راوړی دی پاغي سرا تاسو چې څنګه ایمان راوړل دی خلقو اغا ایمان راوړو فقد اهتدوا نو یقینا دیو با په هدایت شي دیو با په سملار باندې شي په هدایت باندې بشي وَإِن تَوَلَّوْا أَوْ كَدِيُوا مَخْوَاړَوْ فَإِنَّمَا هُمْ نو یقینا دیو دی پی شقاق په مخالفت کی پس یکفیکهم الله زرد چې کافی بشي استاد پارا د دیو په مقابله کی الله پس یکفیکا زرد چې کافی بشي پورا بشي استاد پارا د دیو په مقابله کی الله وهو السميع العليم او دا الله تعالی ډیر خاوریدون کې او ډیر خپوی دی ترجمه دوباره د آیت ووري الله فإن آمنو پس کچرت دی خلق ایمان راوړو بمسلما پشان دا غ ایمان باندې آمنتم به چې تاسو ایمان راوړې دی پاغي سرا فقد اهتدوا نو یقینا دیو په هدایت بشي وَإِن تَوَلَّوْا أَوْ كَدِيُوا مَخْوَاړَوْ فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ نو یقینا دیو په مخالفت کې دي پس یکفیکهم الله زرد چې کافی بشي پورا بشي استاد پارا د دیو په مقابله کې الله وهو السميع العليم او دا الله تعالی ډیر خاوریدون کې او ډیر خپوی دی سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك